نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. محترم استاذ تجوید کلاس واخیستل شو او په دې لومبۍ ورځ به ډېرو ملګرو ته دا احساس شوي چې زمونږ د خپل رب خالق مالک رازق په دې نوم مبارک الله اخیستلو کې څونه غلطۍ دي او د دې څونه ضرورت به تاسو محسوس کړي او بیا یوازې د حروفو د ادایګۍ نه بلکې دې سره به څونه خبرې د الله پاک د توحید د تنزیه او د الله پاک د پاکۍ مخې ته راغلي دارنګه یو شي سره انسان ته هغه احساس وشي چې ما کې څونه کمی دی په دې اعتکاف کې صرف هغه نمونې د مختلفو شیزونو مخې ته راځي لکه دا تاسو ته یو بنیاد کېښودل شو دې نه بعد موږ د تجوید اهتمام وکړو یا دا مختصر درس قرآن درس حدیث درس سنت یا د فضائلو تعلیمات کم ذکر کېږي ټول نو بنده ته یو احساس وشي ستاسو مخکې ما سورة فاتحه تلاوت کړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناهی نیسم په الله پاک باندې د شیطان رټلې شوي نه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د الله پاک چې بې حده مهربان او انتهایی رحم والا دی الحمد لله رب العالمین ټول حمدونه ثابت دي د پاره د الله پاک چې پالونکی د ټولو عالمو دی الرحمن الرحیم بې حده مهربانه دی انتهایی رحم والا دی مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا او د قیامت دی ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا لر موږ عبادت کوو او خاص تا نه موږ مدد غواړو اهدنا الصراط المستقیم وښایه موږ ته لاره برابره صراط الذین لار د هغه خلکو انعمت علیهم یا الله تا په هغې باندې انعام کړی دی غیر المغضوب علیهم نه لار د هغه کسانو چې په هغې باندې غضب کړی شوي دی چې هغه یهود دي ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو چې هغه عیسایان دي موږ تاسو چې تلاوت کوو نو مخکې اعوذ بالله ووایو بیا بسم الله ووایو دا طریقه ده اوس د تلاوت نه مخکې د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د ویلو څه حکمت دی چې موږ تلاوت وروستو کو اعوذ بالله هغه مخکې وایو نو طالبانو په اصطلاح کې دفع د مضرت دا مقدمه ده په جلب منفعت باندې تا ته یو شی د خیر د پیدې رسیږي تا ته د یو شي نفع رسیږي نو د هغې نه مخکې انسان اول یو ضرري شی د ځان نه هغه دفع کوي لکه ګورې یو سړي دوکان کې ناست دی و دته ګاهک ولاړ دی یا لږ دی یا ډېر نو دی خوشحاله دی چې د ګاهک راغلی دی ما ته نفع رسي او دې کې چا ورته ووایي چې ستا کور کې کمره را پرېوته نو دی به ګاهک ته ایسارېږي او که نه دی به ځي خپل کور ته به منډه وخي د ګاهک نه ده ته کومه پیدا را رسي نو دا جلب منفعت دی او
د دې د کور کوم نسبت چې دی نو دا دفع د نقصان ده او بیا کو جلب منفعت لګم وي او کو ډیر وي نو دفع د مضرت په هغې باندې مقدمه ده نو په اعوذ بالله کې دفع د مضرت ته الله پاک ته د رسیدو په لار کې ډېرې رکاوټې دي من جمله د هغې نه یو لوی رکاوټ هغه شیطان دی نو موږ اول د هغې هغه ضرر دفع کول غواړو لکه ګورئ موږ او تاسو خوشبویي لګو نو په خیرن بدن باندې خوشبویي هغه موږ نه لګو موږ اول ولامبو یا کپړې وي نو په خیرنو کپړو خوشبویي نه لګو دې وجې نه یو بزرګ نه چا تپوس وکړو چې استغفار مخکې ویل پکار دي که درود شریف نو هغې ورته وویل چې مخکې استغفار ویل پکار دي وروسته درود شریف د استغفار مثال داسې دی لکه موږ یو کپړه اول وینځو پاکې کو نو اول انځل دي او وروسته پې بیا موږ خوشبویي لګو وروسته خوشبویي هغه لګول دي د دې وجې نه استغفار مقدم دی په درود شریف باندې چې موږ په استغفار باندې خپل ګناهونه هغه ووینځو او دغه کپړې موږ ولې پاکې کو روحاني طور باندې او په هغې باندې بیا موږ وروسته د درود شریف هغه خوشبویي لګو یا خود موږ کلمې طیبې ته وګورو نو الا الله وروسته دی او لا اله هغه مخکې دی لا اله مخکې دی چې اول غیر الله هغه موږ د زړه نه لر کو او بیا الله موږ په دې خپل زړه کې راولو لهذا معلومه شوه چې دفع د مضرت دا په جلب منفعت باندې هغه مقدمه ده دانګې د نبی علیہ السلام صفاتو کې او دی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم سورہ توبه آیت نمبر 128 چې نبی علیہ السلام په تاسو باندې نه هرسناک دی په مؤمنانو باندې او رؤوف او رحیم دی اوس نبی علیہ السلام زمونږ په څه باندې هرسناک دی نو زمونږ په دین ګورې د دنیا نه چې ګنې د نبی علیہ السلام نعوذ بالله دا هرسو چې دنیا دې ډېره وګټلی شي خو دلته کې رؤوف پر رحیم مقدم کړی شو او د حریص مطلب خدا دی چې زما نبی الله فرمایي په تاسو باندې حریص دی اوس په کوم شي باندې حریص دی ستاسو په مال یا ستاسو په جیب نه د نبی دې شیانو سره تعلق نشته حریص علیکم ای علی ایمانکم وصلاح شانکم حریص علیکم ای علی ایمانکم وصلاح شانکم زما نبی د مال نه بلکې ستاسو د ایمان او ستاسو د حالاتو د اصلاح حریص دی او د نبی علیہ السلام دا شان کرم دا خو ارچا سره دی کو مومن وي او کو کافر وي د نبی اسلام له خدا غوښتل چې هر کافر دی کلمه وي او د ابو طالب سے واقع مخې ته ده لیکن بالمؤمنین رؤوف الرحیم دلته دا ذکر شو چې ایمان والو سره خو ډیر شفیق او مهربان دی او بیا د بالمؤمنین هغه تقدیم چې راغی نو هغه داخلي چې رأفت او رحمت نرمی او رحمت دا صرف د مؤمنانو د پاره خاص ده کافرانو د پاره نه نو دلتم پر رأفت کی معنا د دفع د ضرر رااله او دانګي د رحمت معنا جلب منفعت ته او ته ذکر شو چې دفع د مضرت مقدم دی په جلب منفعت باندې نو د دې قیدی کلی د وجنه الله پاک د تلاوت نمخ کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم داغي حکم کو چې دفع د ضرر هغه مقدم رااله چې شیطان زما دشمن دی ستاسو دشمن دی نو تاسو اعوذ بالله وایي او دا د نقصان سبب چې کوم دی نو دی اوس غلوي چې دې ستاسو په ځل کې وسوسې هغه وانه شي مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي
چې الشیطان کالکلب الواقع علی الباب. مرقات شریف کې لیکي چې شیطان پشان او د سپي دی چې دی ولاړ په دروازه باندې، لکه دروازه باندې سپي ولاړ دی. نو دانګي شیطان اوس مونږ ګورو دنیاوی خلکو بازو ځان د پاره د بهر ملکونو نه قسمه سپي هغه راغوستي او په خپل دنیاوی دربار باندې ودرولی. نو بیا د الله پاک دربار خو ډیر لوی دربار دی او د الله جل جلاله د حکمتونو لاندې چې د الله په در دلته کې دا کم شیطان ولاړ دی په شکل، یعنی یو عظیم دشمن زمون چې اکبر الکلاب دی. نو الله پاک مخکې د اعوذ بالله حکم ورکو چې کله تاسو د دنیاوي سپو مقابله نشئ کولی نو تاسو به زما د سپي سره مقابله وکړئ، لہذا ما نه پناه وغواړئ. لکه ته چا سره میلاویږي او د هغه سپي تا پسې غاپي نو ته هغه سپي سره نه جنګېږي بلکې هغه مالک ته وې چې زه تا سره ملاقات کول غواړم او خپل سپي خاموش کا. نو بیا هغه مالک خپل کوډ الفاظ استعمال کی او ما هغه سپي وي او هغه ملمته هغه ته څه نه وایه. دارنګې الله جل جلاله موږ ته دا الفاظ استعمال کړي چې دا تاسو ووایئ نو تاسو نه به دي یو قسمه کوری شي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اوس دې نه وروستو زمونږ او تاسو د الله پاک منځ کې چې کوم دغه رکاوټو نو دا ختم شو. باقی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دیتا استعاذه وي او پناه نیول دیته ویل شي او په استعاذه کې څلور شیزونه ذکر کیږي. عموما مستعیذ، مستعاذ به، مستعاذ منه، مستعاذ له. من تاسو پناه نیون کیو مستعیذین هر یو مستعیذ دی. پناه بچانی سو په الله پاک باندې. نو اعوذ ز پناه نسم بالله الله پاک مستعاذ به دی او پناه د چانه نسم د شیطان نه من الشیطان الرجیم. په استعاذه کې څلورم شی ذکر کیږي مستعاذ له، د چا د نقصان نه پناه نیول. او دلته کې درې شیزونه ذکر دي، مستعیذ، مستعاذ به، مستعاذ منه او مستعاذ له ذکر نه دی. ولی په دنیا کې یو شي کې نقصان می خو پیدم پکې وي، لکه زهر دی نقصانی شی دی خو دوایانو کې استعمالېږي، مار لړم دی مضر شیزونه دي لیکن پیدم شته د هغوی. خو شیطان داسې یو مضر شی دی چې ده کې د سره خیر نشته. لکه څنګه شیخ صاحب پرون واقعه ذکر وکړه چې یو کس د دیوال خوا کې ودو او شیطان راپاسه. نو په دلته درې شیزه ذکر دي، مستعیذ، مستعاذ به، مستعاذ منه، خو له ذکر نه دی. ولې په شیطان کې د سره نه هغه خیر هغه نشته دی او داسې دشمن دی چې موږ یې مقابله په سم نشو کولی، په لاس نشو کولی، په کوتک نشو کولی، په ټوپک نشو کولی او په پړخې نشو کولی. صرف یو ذات دی چې په هغه ذات باندې موږ پناه ونیسو نو علی به موږ د ضرر او د شر او د نقصان نه هغه محفوظ پاتې کېږو. د دې وجې نه قرآن کریم کې عموما دعاګانې په جمع سره ذکر دي. اهدنا الصراط المستقیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ربنا آتنا من لدنک رحمه. لیکن فنا نیول چې راغلي دي نو هغه عموما په مفرد، قل اعوذ برب الفلق مفرد صيغه ده، قل اعوذ برب الناس مفرد صيغه ده. اذا قرأت القرآن فاستعذ اعوذت بربي ربي اعوذ بك من همزات الشياطين. دې کې نقطه ده دا یوه چې دا شیطان د هر چا دشمن دی، ځان له دشمن دی او من کل الوجوه دشمن دی. لہذا هر مسلمان په مستقل طور باندې په الله پاک باندې د شیطان نه هغه پناهي نیسي. الله دې موږ له د شیطان د غلطو ټولو منصوبونه
د حفاظت توفیق موږ له راکړي. الله دې موږ ټولو نه راضي شي. دغه مختصر درس حدیث ذکر شو، درس قرآن، اوس مختصر درس حدیث ذکر کو. درود شریف وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات. نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې بشک اعمال دا په نیتونو سره دي. څنګه پرون مازدیګر او ذکر شو چې موږ پرس کې خوشبوئی استعمالو، هغه یو عمل کې یو مسنون او مستحب سجی په یو مباح عمل کې موږ ډیر نیتونه هغه کولی شو. او عموما محدثینو دا حدیث په خپلو کتابونو کې اول راوړی دی. سونا د سننو کتابونه چې دي چې فقهي ترتیب باندې مرتب دي، ناغه خو فقهي نسبت سره، لیکن عام موږ وګورو سونا کتابونه دي نو اکثر دا حدیث اول راوړي. تاوزا طالبین شریف کې دا حدیث اول ویل دی، ریاض صالحین شریف کې اول ویل دی، داننګ بخاری شریف کې هم دا حدیث مبارک اول راغلی دی. او بیا دا حدیث د حضرت عمر رضی الله عنه منقول دی. نو معلومه دا شوه او د بخاری شریف نوم بنی حدیث هغه د رسول الله مبارک نه موږ ته عمر رضی الله عنه نقل کړی دی. طالب ته دا تعلیم دی چې ته به استقامت هغه د حضرت عمر رضی الله عنه اختیار دی. آخری حدیث د بخاری شریف هغه د حضرت ابو هریره رضی الله عنه په واسطه باندې راغلی دی. تعلیم دی د دې خبرې چې طالب با عاجزی او فقر دا د حضرت ابو هریره رضی الله عنه هغه اختیاري. او تاسو دا په د اعمال کې کتلی دي او ریدلیم دي چې په ابو هریره رضی الله عنه په بعضې وخت د لوږې د وجې نه داسې حال راغی چې هغه به بېهوشه شو. انما الاعمال بالنیات. شیخ عبدالغنی پورپوری رحمت الله علیه فرمایي چې دا نیات او نیات خو جمع ده د نیتون، خو دا نیت چې کوم دی نو دا د نوات نه دی. شیخ عبدالغنی صاحب رحمت الله فرمایي چې نیت د نوات نه دی، او د نوات معنا هغه اډوکې دي. تو اکلت التمرة ولفظت النواة یا فالق الحب والنوات. الله پاک سیرون کې د دانې دی او داننګ د اډوکې. نو دې د کوم موږ وګورو څنګه چې اډوکې وي هغه سي اونوي. کو پرس کا اډوکې خدي نو اون بم خوي، او کو اډوکې خراب دي نو اون به خراب وي. نو څنګه چې نیت وي نو دقه سي بس ثمره وي. کو نیت خوي ثمره بم خوي، او کو نیت خنوي نو ثمره به خنوي. اوس پرس کا منګه نیم دا یو اونه ده او منګه هغه وکړو او موږ وو چېرې دا به موږ ته امونه راکړي، نو داسې نشي کېږي. موږ کریلا وکړو او موږ وو چې دا موږ ته سټرابري راکړي، نو دا غلطه ده. د دې وجې نه څنګه اډوکې هغه چې د هغې هغه میوه موږ تاسو راغلیو. هر موقع باندې د خپل نیت هغه تصحیح پکار ده، بلکې د هر عمل په شروع کې، په درمیان کې، په آخر کې خپل نیت هغه درستول پکار دي. شروع کې چې زموږ نیت سوي د الله پاک د رضا، داننګې درمیان کې زموږ نیت سوي د الله پاک د رضا، آخر کې زموږ نیت سوي د الله پاک د رضا. تاسو موږ دلته راغلو زموږ ټولو چې نیت خالصتاً دا وي چې موږ نه الله پاک راضي شي. بې ارامي به م راځي، کلوګ هم راشي، کتند هم راشي، او ملګري دي او ملګري به زما د طبیعت خلاف خبره وکړي، بیا به م زه څه کوم؟ زه به صبر کوم. لکه ګورئ کمال دا نه دی چې موږ څوک خفه نه کړي، او دویمه درجه کې دا هم نه دی چې زما خو به څوک نه خفه کوي نو زه به هم څوک نه خفه کوم. نه، کمال دا دی
چې کما څوک خپم کی بیا بند څوک نه خپکو کما څوک خپم کی بیا بند څوک نه خپکو منګه دل حج سفر کیو نو بعد وخت حجان سیبانم چې اکثر نوې سفر شوي نو انت لکه پریشانې راولي د دې وجه نه بیا وروسته سړی خپوي چې ما ولې داسې کړي دي نو با خپلې کمرې والا ته وایي چې څوک زیاتې کېږي نه هغه مونږ له کمرې ته رالېږي او مې دا دواړه طرف ته کمرې دي مې مونږ به د دې په دې مڅ کې په دې لار کې سملو خو مې مطلب چې څوک خفه نه شي د دې وجه نه محترمو دلته به باندې ملګري به ستا د طبیعت برابر خبرو کي څوک به ستا د طبیعت خلاف خبرو کي اول خو بس د اعتکاف ورځو کې بس دا فرض کې چې عبادت 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 او بل تاسو څنګه پرون ما عرض وکړ ان شاء الله تاسو به ډیر خوشاله مې او دې ورځو پسې به انتهایی خپه لګور سړی حج لاړ شي نو باندې مخلوق راشي تند راشي ستړي راشي کوم حضرات دلته حجاج کرام دي اغینه تاسو معلومات وکړي په پړسیږي کله پخې شي او انتهایی تکلیف راشي چې کله سړی واپس بیا راشي بیا ډیر زیات خپې چې دا ارس دی وي او چې دا التوي یا اوس مونږ وګورو دا دی سړی د حرمینو شریفینو هغه حالات ځان ته مخکینیات کې اوس ګوري سونه هغه خپه کېږي او بیا اعتکافونه خو انفرادیم کېږي اجتماعیم کېږي دی په دی الله پاک د ټول هغه کامیاب کړي او الله دې قبول کړي ورسار محترم مولانا قاری مهربان شاه صاحب کومه ایک د قرآن کریم تلاوت کړه وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا تبلیغ والا بزرگان گشو کی او گش ختم شي محل اخلاص شوا استغفار ہوا ہے اوس هغه څه ګناه خو نه کړی نه موږ نه باندې عمل کې کوتاهي شوي د دې وجه نه اسه نه موږ په الله پاک احسان وکړو چې خدای پاک تلاوت مې نه وکړو او مونږ مې وکړو ستا کور کې ما نه شکر وباسا موتانه ډیر مالدار خوبصورت قابل خلق شتا هغه د ایمان نه محروم دي نو هغه به د مسجد او د اعتکاف سعادت هغه څنګه حاصل کړي د دې وجه نه دا دی تاسو ته مخکې د تجوید کلاس واغستل شو د خپل کمزوري احساس شو دانګي درس قرآن شو مختصرا طور باندې زموږ استاد جن کې دا یو تعلیم راغی چې موږ به هر وخت شیطان نه په الله پاک باندې پناه نشو دانګي زموږ تاسو د درس حدیث لاندې دا تعلیم راغی چې موږ تاسو د خپل نیتونو هغه اصلاح وکړو او دانګي بنیادی طور باندې منګه د خپل جن په سنت طریقه باندې هغه راولو لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ګوره دا موږ د ظاهر سترګې دی او د باطن د ظاهر سترګې د موږ تاسو دا یو بل ته موږ ګورو په دې دواړو سترګو کې الله پاک 26 کروڑه کیمرې پیدا کړې دي 26 کروڑ کیمرې ولا یاد لره د ظاهر د سترګې د پاره ظاهري رڼا پکار ده او د باطن د سترګې د پاره باطنی رڼا پکار ده اوس موږ وګورو موږ تاسو د شپې په تیاری کې لیدل نشو کولای او چې بل پینو بیا موږ لیدل کولی شو دروازه کوم تاسو یو بل وینو نو د نور رڼا ده د شپې یا د سپوږمۍ رڼا ده یا د بیوی لاټین د بل پلاټ رڼا ده نو د ظاهري سترګو د پاره ظاهري رڼا پکار ده او د باطینی سترګې د پاره باطینی رڼا پکار ده ظاهري سترګو د پاره ظاهري رڼا پرس کې مونږ د شپې په تیاری کې لیدل او غواړو نشو کولای نو بلب مونږ رڼا وکي بیا د دې بلب دوا نسبت دي یو پلس یو ماینس یو ګرم تار دی یو یخ تار دی بیا دا دواړه تار میټر لتلی دي التا ترانسفارمر لتلی دي وړاندې ګریسیشن لتلی دي اخوا پاور هاوس ته تلی دي ډیم ته تلی دي اخوا د الله پاک خزانو ته تلی دي اوس کو
دغه کنیکشن قایمینی نو ظاهري بلب مونږ ته رڼا نه راکوي دا قرنګي باطینی ته ور باندې به زمونږه د باطن د عقل او د زړه د سترګې کنیکشن بلا تشبیه د نبوت او رسالت د ګریډ سټیشن سره به وي دلته هم دوه کنیکشن دي پلس ماینس هلته هم دوه کنیکشن دي یو د عظمت یو د محبت او بیا دې سره دریم نمبر لازم نسبت دا دوه نسبت خو ضروري یو د محبت یو د اتباع یو د محبت یو د اتباع او دې سره لازم نسبت هغه د عظمت دی یو نسبت هغه د محبت راغی اوس څنګه ګرم تار دی نو دارنګې د زړه د سترګې د پاره ګرم تار چې دی نه هغه د محبت دی چې ستا به د نبي علیه السلام سره ګرم تار والا نسبت هغه قایم وي او یخ تار چې کوم دی نو دا د اتباع دی اوس که محبت وي او اتباع نه وي نو پتش محبت ابو طالب صاحب بچ نه شو او که اتباع وي ظاهري او محبت نه وي نو پس ظاهري اتباع باندې عبدالله ابن ابي ابن سلول د منافقینو مشر هغه چې دی نو هغه بچ نه شو او چې محبت هم شته او اتباع هم شته او عظمت هم شته نو موږ وګورو هر یو صحابي الله فرمایي چې دا جنتي دي وکل وعد الله الحسنى ټول صحابه کرام هغه جنتیان دي او الله فرمایي زه د ټولو نه راضي زموږ ستاسو د ټولو خالق مالک رازق ذات الله جل جلاله دی او الله پاک په ډېر اوچته درجه د پاکۍ کې دی او موږ په ډېره کمزوري درجه کې یو موږ خیرن یو الله پاک ډېر پاک ذات دی نو یو خوا انتهایی کمزوري نسبت بل خوا ډېر پاک نسبت اوچت نسبت اعلی عرفا نسبت اوس په منځ کې یو واسطه پکار وه چې د هغه واسطې یو نسبت ښکته وي او نسبت بره وي هغه واسطه د نبوت او د رسالت ته د دغې سلسلې اخري هستی الله پاک جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته رالیږلی دی او دغې ته ویلی شي عقیده د ختم نبوت چې نبی علیه السلام د الله تبارک وتعالی آخري نبی دی اوس الله پاک خپله فرمایلی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه بس نبی علیہ السلام الله پاک یو بهترینه نمونه ګرځولې ده د دې وجه نه زموږ دین څنګه امام شاه ولی الله رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے د دې وجه نه اسلام مکمل ضابط حیات ته کومنګ بیت الله شریف ته ځو نو موږ ته د بیت الله شریف د تلو طریقه خی او کومنګ بیت الخلا ته ځو نو د بیت الخلا د تلو طریقه منتخب یو ځل مرزا منصر جانان رحمت الله علیه هغه د بیت الخلا نه راوته نو بیت الخلا نه سړی روزي نو دی بخیخ په بهر کوي دا وی خیال نو غسخ په بهر کړه او چې څنګه غسخ په بهر کړه نو فورن هغه بهوش شو دیو چې موږ مسجد ته ځو نو موږ بخیخ په داخلو مسجد نه روزو نو غسخ په بهر کو وګوره دا یاد لري دي کې بعد مرګري ترتیب کې غلط شي په اوخکلو کې به همیشه غسخ په اولو واسه ته جمعه ته داخليږي نو اول غسخ په د غس پیزار نه وباسه داخله وما غسخ په د غس پیزار نه وباسه داخله وما او پیزار د پاسه کېده نو اوخکو کې غسه اولو وتا او بیا خې وباسه او خې فوري هغه مسجد ته هغه دنکا بهر تروزي غسخ په بار کې په پیزار باندې کېده او دنکا وما من کې بعض وخت بعض مرګورو تو ګورو هغه د مسجد نه غسخ په بارم کې او سمدستی په سپلې کې ورم کې نه غسخ په بار کې د پیزار د پاسه کېده او بیا خیخ په ورستو را بهر کا او پیزار کې اول خیخ په ورکا هغه نه ورستو غسخ په هغه ورکا ګوره الحمدلله د مکمل دین دی من ته ټول طریقې خي او دین وې ستا دین وې د وخت په تقاضا باندې عمل کول وتا د وخت په تقاضا باندې عمل کول وتا او څه بیت الخلا ته دی دا خو یو طبي ضرورت دی طبي ضرورت دی او ته د پیغمبر اسلام په طریقه لاړې دا دین دی ته روزي اسی بمروزي دغه بلا ضرورت بیت الخلا کې وخت رول نه پکار ان الشیطان یلعب بمقعده د انسان شرمګا سره شیطان لوبي کوي
د دې وجه نه سړی چې بې حجابي م اختیاري نو کوشش دی کوي چې ځمکې ته نږدې شي چې کپړې ګندم نه شي او بیا د دې لکېنې خپله پرده راولي د دې وجې نه اوس تلل راتلل دا خو ستا یو طبیعي تقاضا ده لیکن دغه ترتیب ته د سنت په طریقه باندې اختیار کې دا دید دی موږ تاسو خوراک کوو دا زموږ ضرورت دی اوس موږ دا نیت وکړو چې په دې زما بدن ته طاقت راشي د دې وجې نه دغه خوراک کول هم چې دی دا عبادت شو نو موږ تاسو اوس سملو په سنت طریقه باندې موږ تاسو سملو ګوره بستره سنډل دا سنت طریقه ده موږ تاسو سملو په ښي طرف باندې سملو او دا ښی لاس موږ د خپل ننګي نه هغه موږ لاندې کړو داسې ګس لاس دا موږ د پتون د پاسه هغه کېږدو او اخرني صورتونه درې کراته آیت الکرسی دارنګه کوم سنت دعاګانې دي اللهم باسمک اموت و احیا دا موږ اللهم قنی عذابک یوم تجمع عبادت او پته نشته دې مرګم الله پاک د انسان روح لري او په خوب کې د روح الله پاک راکاږي خو هغه پرتو او اثر د روح په دې بدن باندې وي د دې وجه نه ته سملې دا سوچو کې دې چې زه اوده په اوده پاتې شم کوم دا سملو دوه لاندې کاغذونه یو ځای کو بیا را پاسو جدا کوي نه به یو بل نه جدا کېږي شلېږي او موږ تاسو پاسو د سترو کې زموږ الله په قدرتي ګریس پیدا کړی دی موږ کار څنګه خوب وکړو او پاسو اراده وکړو سترګې زموږ تاسو شي هغه زموږ تاسو هغه کولو شي الله پاک په موږ ډېر مهربانه دی دغه وخت کې الله پاک د اخیری پیدا کړی دی کو دا نه وي زموږ د غوږونو ته بدن نه دونه کیړي مکوړې تلل د دې وجه نه پوله کې الله پاک دننه ویښته پیدا کړي دي که دا ویښته د پاسه وي څونه به دا پوله بدرنګه ښکاري ده او دننه اوس دا کم ګنځي په دې کې ایسارېږي بیا د خوب نه موږ بیدار شو نو څنګه موږ بیدار شو نو په کار دي چې موږ په دې خپلو تلو باندې لاسونو باندې خپلې سترګې ومږو مخ ومږو چې د خوب هغه کوم خمار دی چې هغه لرې شي او دعا تاسو ته یاده ده چې چاته یاد نه هغه یاد کړي الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور دارنګې سړی د خوب بیدار شي نو دې د مسواک وکړي د خوب په وخت کې مسواک دی چې دی ود کېږي ورته سړی دی او مسواک دې استعمال کړي او د خوب نه د بیدارېدو نه پس د سنت طریقه د مسواک او دس کې به دی دوباره هغه مسواک استعمالي د غزان لري او دارنګې کله سړی پاسي کپړې بدللی کی کپړې چې کله مونږ تاسو بدلو نو په بدن باندې چې کم لباس هم اچولی شي نو اول خې بیا ګس مونږ تاسو کمیس اچو خې لاس خې لستونې کې ورکو ګس لاس ګس کې ورکو بیا په سر باندې راوالو کپړې لرکو اول ګس لستونې بیا خې دارنګې پرتوګ مونږ تاسو اچو اول خې خپه بیا ګس خپه اوخکو کې اول ګسه بیا خې او دارنګې باندې نورې دعاګانې راغلي دي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې کوم کس د شپې بیدار شي نو دا تسبیح دی وي اسی وایي ټول یو ځل لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اغفر لي نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې کوم کس د شپې بیدار شو دا تسبیح وي او د هغې نه بعد یې د ووایي رب اغفر لي نو راوي وایي یا دا فرمایل چې بیا دې نه وروسته څه دعا وکړي نو د ده دعا هغه قبلوي دې نه پس چې بنده اودس وکړي بیا دې لمونځ وکړي نو د ده لمونځ چې دی نه هغه قبول کړي شي او د وده کېدو نه وروستو الله پاک چې موږ را بیدار کړو دا داسې ده لکه الله پاک چې موږ مړه دوباره هغه جمدي کړو لهذا دا مختصر سنت اعمال دي موږ تاسو د دې هغه اهتمام وکړو الله دې ستاسو د ټولو حاضري قبول او منظور وګرځولي کړي او ارام خو لږ ډېر وشو او
بیا هم باندې ملګرو لږ طبیعت برابر نه دی نو په فرض که خیر دی ملګري دغه کوئ او مونځ ته ټیم شته دی خو چې تکبیر الله د ملګرو نه که خیرې لاړ نه شي او اوکې خیر دی که ملګري که آرام کوئ یوه نیمه بجه جمع ده هغې پسې او خوب کې دا سوچ مه کوئ چې ګنې بس یاره څلور شپږ ګنټې خوب نی نو زمونږ آرام نه راځي نه ډاکټر صاحب فرمایل حتما شیر شاه صاحب استاد محترم رحمه الله چې 15 منټه هم درته میلاویږي بلکې دا قیلوله نه د نبی علیه السلام مستقل سنت عمل دی نو په دې کې هم خوب شرط نه دی بس صرف هغه استراحت وشي دغه هم چې دی نو هغه کافي دی سړی په هغه نیت باندې هغه سملي د سنتو ډېر لوی عزتمندو هغه فواید دي نو ټیم شته دی اگر چې د دې درس ټیم دا د 12 نیمو بجو پورې دی او د 12 نیمو نه بیا د یوې نیمې پورې ستاسو د مونځ تیاري بیا به مونځ پسې به هم تعلیمي بیا به هم د خوب لا انشاءالله هغه ټیم درکوو الله خوشحاله ده درود شریف اللهم صل علی محمد کوم کارونه یا الله تعالی دې د ملګرو دا قرباني قبوله کړي موږ ټولو ته خپله رضا لقا نصیب کړي دا څونه ضروریات دي دعا کې الله پاک دا ټول ګرو ګرځولي کړي د بجلۍ دي دا ټول موږ ته هم ګران دي دلته الله پاک دا هر څه کوي او نو کمی بیشي راځي تاسو خفه کېږئ ما دا قرباني به ټول کوو او دا د فقیرین نسبت دی الله دې قبول او منظور وګرځولي کړي دا پرونه چې ډېر مړي شوي دي دی پر د خدای دا ټول مغفرت نصیب وګرځولي کړي بیمارانو ته شفای کامله عاجله نصیب کړي قرضداري د قرض نه خلاص کړي دې محلي او مشر دی زاهد مولوي صاحب پرونه چې تاسو کتل ډېر ستړي شو غریب پښمني نه پس دا هسپتال ته تللی دی اترې بیمار دی هغې بوتلي دي الله دې وکړي چې روز وي الله دې ولا شفای کامله عاجله نصیب کړي زموږ څخه د ټول الله په خپله رضا لقا نصیب وګرځولي کړي الله د دارینو سعادت نصیب وګرځولي کړي ملګري لګیا دي مولانا امیر فیاض صاحب ریاض وی نور ملګري دا خدمت کوي الله د ټولو خدمتونه قبول کړي د محلي والا او خالصتا ګورې ټول ملګري د الله رضا هسې نه چې دې دوران کې موږ نه غیبت وشي چغلي رانه ونشي د بل سپکه نه رانه نشي بېادبي رانه رانشي او تلاوت ذکر درود شریف نوافل او مختلف قسمه نوافل د خپلو موقعو څنګه مسجد ته راشي او نفل کېږي تحیت الوضو تحیت المسجد اشراق چاش اوابین دارنګې تهجد صلات تسبیح د دې ټول اهتمام موږ تاسو کوو الله خوشحاله الله قدر وکړه الله عزت وکړه الله دارین سعادت نصیب کړه صلی الله علیه وسلم